په لیلۃ القدر شپه پې تیره شوه او هغه له الله نه دي بخلي نور خلق وبخلی شو د معافی اعلانونه وشو تپوس کیږي دا څلور کسان څوک دي اول نمبر په دې کې مدمن الخمر همیشه شرابي چې څوک همیشه شراب څکي او توبه نه وباسي او عادي دی د شراب همیشه شراب څکي الله د دعا نه قبلوي کدا شرابي سچ توبه وباسي نه الله به توبه قبول کړي خدای توبه وباسي نه او عادي همیشه تن شرابي دی په لیلۃ القدر کې الله دعا نه قبلي او مغفرت نه کړي فرشتي تپوس کی دویم څوک دی وی دویم کس عاقن چې هغه د مور او پلار نافرمان دی دا غم بخنه ونه شوله په لیلۃ القدر کې د لیلۃ القدر شپه ده او دی دعا غواړي خو مور او پلار خفه دي او هغې تېنه ناراضه دي الله وی نه بخم د مور او پلار نافرمانه په دې شپه کې دنه مور او پلار خفه دي نو زی په دې حالت کې نه بخم د مور او پلار نافرمانه په دغه شپه باندې بې بخاني پاتې شي نو چې د دغه اخیره عشره د نن نه به شروع کېږي نن شپېله یویشتمه شپه ده نن نه به د لیلۃ القدر تالاش شروع کېږي نو چې د نن نه مونږ اول د هغې ګناهونو نه خپله صفایو مور او پلار د نن نه رضا کو روغې جوړې صلح ورسره وو هسې نه چې لیلۃ القدر مونږ دعا غواړو الله هم دعا نه قبلی ځکه وی کور کې مور او پلار خفه دي پلار خفه دی او مور خفه ده نو زه دعا نه قبلوم نو چې مور او پلار د دې عشرې نه مخکې رضا مور او پلار به څه غواړي پلار له لاړ شه پلاره ماف مې که څه کمی کوتاهی شوي مور یې ماف مې که نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو مجلس کې ناسو وی رغیم انفه وی پوزه دی په خورو کې ککړه شي بیا وی رغم انفه پوزه دی په خورو کې ککړه شي بیا وی رغم انفه پوزه دی په خورو کې ککړه شي صحابي راغی قیل من هم یا رسول الله الله حبیبه دا خیری چاته کوي درې پیرې دی خیری وکړي چې پوزه دی په خورو کې ککړه شي پوزه دی په خورو کې ککړه شي دا خیری چاته کوي نبی علیہ السلام ورته فرمایل من ادرک والدیه عند الكبر احدهما او کلاهما دا هغه چاته کومه چې څوک په حالت د بوډاوالي کې مور او پلار دواړه یا یو عمومي او دومره خدمت اونکي چې دی په جنت ته لاړ شي مې د دې بنده دی پوزه په خورو کې ککړه شي دی دی ذلیل او رسوا شي چې دی دومره لویه سرمایه مور او پلار او په حالت د بوډاوالي کې او دی دومره خدمت اونکو چې دی په جنت ته لاړ شي کس راغی نبی علیہ السلام ته وی انی اصبت ذنبا عظیما الله حبیبه ډېرې لویې ګناه ته مې تله کړي ډېره لویه ګناه رانه شوې فهل لی من توبة د توبې سلار شته دی الله به مې معاف کړي ډېره لویه ګناه رانه شوې ده نبی علیہ السلام ورته وی هل لک ام مور دې شته مور دی ژوندی ده هغه وی نه ده الله حبیبه مور خو مې مړه ده وی هل لک خالة وی د مور خور دې شته عربی کې د مور خور ته خاله وي او د پلار خور ته عمه وي د سړي دوه تروراني که نه یوه د مور خوري یوه د پلار خوري نبی علیہ السلام ورته وی هل لک خالة خاله دې شته د مور خور وی او شته دی وی ورشه داغی سره نیکی شروع که چې الله دی گناه معاف کی د مور خور چې مور نشتا چې گناه وشول او مور شته نو د مور سره نیکی شروع که چې الله دی گناه معاف چې الله دی گناه معاف کی د مور سره نیکی شروع د مور سره احسان شروع که چې الله دی گناه معاف کی د مور دعا واله چې الله دی په لیلۃ القدر کې معاف کی الله به دی وبخي چې مور او پلار چې مور او پلار وبخلی الله به دې وبخي مور او پلار نه بخلی الله دې نه بخي په لیلۃ القدر کې مور او پلار دعاګانې والے او د مور او پلار رضا والے په رمضان المبارک دا ډېره ښه موقع ده د مور او پلار د دعاګانو د اغستلو ګورې چې چا نه مور او پلار خفه وي صلح ورسره وکړي
صلح وسره وکړئ او رضا د مور او پلار واخلئ. نبی علیہ السلام فرمایي دا پلار د جنت د دروازو نه منځنۍ دروازه ده، منځنۍ. یو کس راغی نبی علیہ السلام ته فرمایي وی چې مور او پلار په سړي ظلم وکړي نو بیا به تم بدله نالي لکه چې ظلم د باندې وکړي. نبی علیہ السلام ورته وی وان ظلما، اگر کو ظلم وکړي. هغه ورته بیا وی وان ظلما، اگر کو ظلم وکړي. نبی علیہ السلام ورته بیا وی وان ظلما، او اگر کو ظلم وکړي. بیا ورته هغه وی د الله حبیبه کو ظلم په بچیو کې امت انتقام نالی. نبی علیہ السلام ورته وی نه، وی کو ته په دې خبره خفه کېږي نو ستا د پوزه دې په خاورو کې ککړه شي، خو انتقام اغستل د مور او پلار نه نشته. دومره لوی مقام د مور او پلار دی. انتقام اغستل د مور نه نشته، انتقام اغستل د پلار نه نشته. مفسرین وایي وی ستا دی خوله کې چې دا ژبه ده دا د مور او پلار ژبه ده، دا د مور او پلار ژبه ده. وی څنګه؟ ځکه چې دی خبرې د مور او پلار نه زده کړي، دا خو خبرې د مور او پلار نه زده کړي دي. نو دا ژبه د مور او پلار شوله، نو ته چې په پلار ته کنزل کوي نو پلار جاړي وی زما په ژبه ما ته کنزل کی، مور جاړي وی زما په ژبه ما ته نن کنزل کی. دا هغه ژبه نه ده چې ما نه خبرې زده کړي. مونږ ورته وایو روجه ده، مور او پلار خیال ساتو. اختر را روان دی جوړې ولا والا، بیزار ولا والا، خوش قسمت بشي. وی مولی صاحب ما ته وی نن زه ولا څنګه والا، ما ته وی نن ودی وی ما ته کنه. زه ترې نه یو تپوس کوم، زه ورته وامه وام ته چې راکوټې وې او د یو کال وې نو تا له پلار جوړه اغستې و نو وي او نو وام تا خبرې کولی شوې تا پلار ته ویلي نو وی نه. نو وام تا به ته چې راکوټې وې نو دا پلار بچی ته ګوري او د اختر جوړه ولا علي بچی وینا نه کوي. نو نن چې ستا پلار بوډا شو نو ته ورته ګوره او جوړه ورنه اله، ته ورته ګوره او جوړه. دې پلار به تا ته کتل او تاله به یې جوړه اغستله. نن ته دته ګوره او جوړه ولا اله چې ته یې په خوله وباسې نو هغه ووایي نو بیا به یې اغوندي څنګه. دا ډېره لویه سرمایه ده. بختور یې ګورې چې د رمضان المبارک میاشي او اخیره عشرې ماسخوتن مور او پلار ته وایه وایي زه ځمه جومات ته نن 21مه شپه ده، زه به عبادت کوم پلاره، خو که ته ادم وې خو چې کلم راویښ شوې که نه نو لاس اوچتوه ما ته هم دعاګانې کوه، مورې ته راته کور دعاګانې کوه او پلاره، او زه به په جومات کې ناسم لیلة القدر تالاش به عبادت په کوم او تاسو دواړه راته د کور نه دعاګانې کوئ. د مور دومره پالوانه دعایي. امام بخاری رحمت الله علیه چې دا بخاری شریف چې لیکلی دی دی په سترګو باندې وړون وړون مور به دعا کول الله زما د بچی نظر واپس کی. دا څومره ګرانه دعا ده، زما د بچی نظر واپس کی. اق دعای الله قبول کړل او الله یې د بچی نظر واپس کړ. د مور په دعا د بچی نظر واپس راغلی. دا خو معمولی خبرې دي. امتحان میں دے پرچہ کی خی نمبر والما پاس شما ویزا میں نکیگی کاروبار میں سمے نخوری. دا وڑی وڑی مسئلی خود مور دعا تا اس ندی اس او روجہ کے ورسر دیر گزارا کوئے دیر نرمی نرمی خبری ورسر کوئے. قرآن کے اللہ وی وقل لہما قولا کریما، نرمی نرمی خبری گزارا ورسر خبرو کی کوئے، زورن او رٹن ورتم کوئے. حدیث مبارک کے راضی چې د سړی پلار مخامخ را روان او یو کس د بل نه تپوسو کو چې دا څوک را روان دی، د ده نه چا تپوسو کو چې دا څوک دی، د ته ځان بد ښکاري چې دا زما پلار دی، نو دی وی دا زمونږ رشتہ دار را روان دی. نبی علیہ السلام فرمایي وی دا بچے عاق شو، عاق دی د مور او پلار ناپرمان حساب شو. په دې یوه خبره دا څومره وزندار خبره ده، مونږ ته دا څومره معمولی خبره ښکاري. نن سبا مونږ څه نه وایو، مونږ وایو د مور او پلار مثال د موبایل دی، که یې زلوډ ورته کوي نو وی کار کوي، او چې نه کوي ورته پیسې نه ورکوي نو وی بیا کار نه کوي. هسې چې دا خبره پلار ته ورسي، هسې نه چې دا خبره دی مور ته ورسي. د پلار دی زړه به یوه لوخړه کړي، لوخړه د مور دی زړه به یو اسویلې کړی چې هغه اسویلې پروتي
نو په لیلة القدر کې د بخنه نشته دی، دا سویلی ختم کاول. بیا وی پلار په معمولی خبره خفه کیږي، پلار به خفه کیږي نه په معمولی خبره. مولانا روم رحمت الله علیه لیکلی دی، وی یو کس و مشر خواته ورسره بچی ناست دی، پلار ځکه خفه کیږي چې د څه کړي نو هغه ورته رایادېږي که نه، د مور څه کړي نو هغه ورته رایادېږي که نه. نن چې ستا د پلار دا لاسونه چورړي شول، دا ستا د لاسه چورړي شول. نن چې دا چورړي لاسونه د مور اینی، دی مور ستا په پرورش کې خپل ځواني ویلې کړله، دی پلار ستا په خواهشاتو پوره کولو کې ځواني چورړي کړله. دا پلاران تلی نه په ملیشه او دوبۍ کې د دې بچو د پاره لګیا نه، دا مسافرۍ نه کوي، اخترې په بار نه تیری، روجې په بار نه تیری، د دې بچو د پاره. نو پلار سره زوی ناست دی او پلار یې مشر شوی دی. نو پلار بچي ته وایي بچیا پورې په دې دیوال څه ناست دي؟ کارغه. نو بچی ورته وایي بابا کارغه ناست دی. بیا ورته دا پلار وایي بچیا څه ناست دي؟ وی کارغه ناست دی. بیا ورته وایي بچیا په دې دیوال څه ناست دي؟ هغه زوی ورته وایي په ټپ وړون شي خو کارغه ناست دی که نه، په سترګو وړون شي. هغه پلار یې ورته وایي زما نظر لا برابر دی، خو ماسې په تا باندې لږ امتحان نن کو چې ته څه وایې. وی ما ته یو ورځ را یاده شوله، ته راکوټې وې او زما په غېږ کې ناست وې او پورې په دیوال کارغه کېناست. تا ما نه تپوس وکړو چې دا څه ناست دي؟ نو ما درته وې کارغه دی. تا چې تپوس وکړو نو ما دې خوله ښکل کړه مې بچیا کارغه دی. نو ته راکوټې وې، تا بیا وې ابو څه ناست دي؟ نو ما دې بیا خوله ښکل کړه چې بچیا کارغه دی. وی تا زما نه یو کم 100 پیرې تپوس کړی و، راکوټې خو پوهېږي نه، او ما یو کم 100 پیرې ستا خوله ښکل کړې وه او تا ته مې کارغه ناست دی. نن چې ما په 3م ځل تپوس وکړو ته ما ته وایې په ټپ وړون شي خو کارغه ناست دی. پلار تا غړوکوالی نه یادېږي؟ داسې غټ دنیا ته راغلی وي، ته داسې کامیاب دنیا ته راغلی وي. دا مور چې د لاسونه چورړي شول، په دې 2.5 کاله تا متیازې کړي دي، ته یې ځواني خورې کړله، بوډاګان دې کړل، کمزوري دې کړل. چې کمزوري دې کړل نو یو ګوټ ته دې ویشتل او جدا دې کړل. دا پلاران او میندې مو جدا کوئ، دا یوه جدایي پوره ده چې قبر ته روان دي، بس مقبرو ته ځي، دا جدایي وله پوره ده. ناړۍ مه دردوئ، دې مور او پلار جدا کړي او دې په جدا کوډګۍ کې هغه په جدا کړي. پلار یې ټوله شپه جاړي، مور یې ټوله شپه جاړي. وی پلار نه رضا کېږي، ته د پلار مخې له ورشه. مور وی ښه د بچیا چې رالې ما سره دې صلح وکړه. پلار وی ښه د بچیا چې رالې چې د کمې ورځې نه زما ستا جدایي راغلې ده، ما هره شپه ستا په جدایۍ کې جړلي دي. دا د زړه ټوټۍ د مور او پلار. نو ګورئ په دې شپه الله تبارک وتعالی د مور او پلار د نافرمان دعا نه قبلوي، الله د ده مغفرت نه کوي چې مور او پلار نه یې بخلي. 3 احادیثو مبارکو کې راځي قاطع د صله رحمۍ چې چا رشته داري پرې کړي، په لیلة القدر په شپه ناست او دعا غواړي، الله وی نه دې قبلوم دعا، بخانه دې نه کوم، تا رشته دار سره رشته کټ کړي، تا تعلق کټ کړی دی د رشته دار سره. څومره قیمتي شپه، ملائک راکوزیږي او سلامونه ورچوي، په دعاګانو آمین وایي او د دعا الله نه قبلوي. یو روایت کې راځي وایي چې په کم قوم کې داسې سړی ناست چې د رشته دار سره یې نالګي، د غونډ قوم دعا الله نه قبلوي او په غونډ قوم رحمت نه راوري. دنیا کورونه زموږ د لاسه داسې دي، زنانه لپې اوچتوي، دعاګانې غواړي، او په کور کې یو کس داسې موجود چې هغه رشته کټ کړي، هغه رشته کټ کړي. رشته څومره خوږ څیز دی. ته په لیلة القدر کې ناسې وای الله مات مې کا، هلته صله رحمي په عرش پورې نښتې ده، دا رشته داري په عرش پورې نښتي. تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. یا الله چا چې زما خیال ساتلی د ځان سره یوځای کا، الله چا چې پرې کړې ما الله نن د خپل رحمت نه پرې کا او لرې کا د خپل رحمت. نو ته دلته وای الله ما معاف کا او رشته داري وی لرې کا لرې کا. رشتې بحال کو، رشتې بحال کو. بیا ډېر خپئ، په جنازه یې ودرېږي او غږ یې ورته نه کړی وي کاش چې د ده سره ما صلح کړی.
په خپلو لاسو یې مقبرې ته اوسي او غږ ورته نه یې کړی. دا څومره د افسوس خبره ده، دا څومره خوږه خبره ده. مور، پلار، خور، لور، وريره، خورزا، تره، دا څومره خوږه رشته ده. حدیث مبارک کې راځي چې سړی کور او دسو کی او جماعت طرف ته قدم اوچت کی، په دې قدم الله یوه درجه اوچتوي، یوه نیکی لیکي او یوه ګناه پې الله معاف کوي. حدیث مبارک کې راځي یو بل قدم دی چې هغه د دې سره برابر دی په اجر کې. ته به وایې کم قدم دی چې د حج او د عمرې دپاره وکړلی شي؟ نه، حدیث مبارک کې راځي چې هغه د رشته دار د ملاقات دپاره د کور نه اوچت شي. ته قدم اوچت کې زم چې د رشته دار ملاقات وکړمه، په دې قدم الله دومره اجر ورکوي لکه فرض مانځه دپاره چې سړي قدم اوچت کړي. نو رشتې بحال کو، د رشته دار چې رشته کټ کړي د هغه دعا نه کوي، د هغه الله مغفرت په دې شپه نه کوي. څلورم کینهګر حسدګر چې دی د ده دعا د دم الله مغفرت نه کوي. خلقو سره حسد ساتي، د چا سره په مال او د چا سره په جیداد او د چا سره په علم، د چا سره په عزت، دا د الله په تقسیم باندې اعتراض کول دی. اعتراض